د حضرت یوسف علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام واقعا دې پوری الله جل شانه ذکر کړو چې ورونو حضرت یوسف علیه السلام کوی ته وګرځو او قافله رااله هغه روچت کو نو ورونه رالل هغه چې په دغه قافله ولا باندې یوسف علیه السلام خرڅ 18 درهم باندې هغه واغشتو او مصر بازار ته ورسو. اوس د مصر په بازار کې د حضرت یوسف علیه السلام بولی لګي او قسم خلق راضي هغه چې د یوسف علیه السلام په خریدارو کې ځان حسابي مالدارم پکې دي غریبانانم پکې دي او دغه شانتي هغه بولی او د یوسف علیه السلام دومره حتی ورسېدو چې چاوي چې د په وزن سونه بدر کو خدا مونږ ترا چا سونه یاد کړه چا چاندي یاد کړه چا د په وزن درهم یاد کړه مختلف بولی ور باندې ولګیدو. اکثر بیا موږ دا واقعا اورو چې یو بوډۍ پکې قطار کې ودرېدو چې زم پکې خپل حسالم چا وته چې د هر خلک دی تا پکې سو حسابي او ته چې ماته پته ده چې ما سره دونه مال حال نشته او صرف دومره ده چې زه د په خریدارو کې ځان شمارل غواړم چې قیامت پر ورځ ما هم د په خریدارو کې حساب. بهرحال عزیز مصر موږ چې ورته وزیر اعظم ویو هغه زمانه کې ورته عزیز دغه د مصر د بادشاہ لقب هغه په دغه بازار دوره باندې چې ګوري الله ګوله ده او د یوسف علیه السلام مبارک صورت باندې نظر پرې وته او د حضرت یوسف علیه السلام حسن و جمال الله تبارک وتعالى چې کوم ول ورکړو د الله محبوب پیغمبر د معراج په سفر باندې فرمایي چې ما وکړو په دریم اسمان باندې حضرت یوسف علیه السلام حسن و جمال ته چې وکړو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې نیم حسن د ټول کائنات حسن نیم الله تبارک وتعالى یوسف علیه السلام ته ورکړو او باقی نیم حسن ټول دنیا خلق باندې تقسیم کړو چې د ټول کائنات نیم حسن چاله ورکړي شنو دغه د حسن جمال وا س انتها به س کیفیت به هغه بل خبره ده چې ظاهري حسن او خاص حسن و جمال یوسف علیه السلام له ورکړو چې کله د مصر هغه خزي پیغلی د یوسف علیه السلام حسن ته ګوري نو مدهوش شي او خپل ګوتی کټکې د حسن نه متاثر شي د جمال او کمال نه متاثر شي او ایمان نه وروړي. امام الانبیاء زموږ استاد خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رب کائنات چې کوم حسن ورکړو هغه ته چې خلکو وکړو اول ایمان وروړو هغه نه خپل سرونه قربان کړ او نبی صلی الله علیه وسلم باندې د نبی اسلام په یو اشاره باندې خپل سرونه وشیندل دا د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم هغه حسن جمال. بهرحال عزیز مصر چې ګوري هله ګوله ده او بولی لګي د سونی او د چاندي او د جواهرات او د یو شی او د بل شي دیم پکې ځان شامل کو ورته وی چې اخري څومره بولی لګیدل دا غینه زیات زور کومه او د واغشت یوسف علیه السلام ډېر په عزت او احترام خپل کور ته راوستو او خپل بیبي زلیخی ته وی چې دا ماشوم می واغشتو چونکه د عزیز مصر خپل اولاد نو وای دا ماشوم می واغشتو ډېر په عزت او احترام سره اوسه ځان سره او امید دی چې دا موږ لپاره د نفع او د فائدې سبب وګرځي او یا چې موږ د خپل ځان ته زوی ونیسو په زوی تو باندې ونیسو زوی به جوړ الله تبارک وتعالى فرمایي چې موږ داسې عزت او مقام او مرتبه ورکړه په ځمکه باندې په ملک مصر کې د حضرت یوسف علیه السلام ته چې داسې ټکانه موږ ورکړه ولا او بیا ورته د خوبونو علم هغه په ورکړه. الله جل شانه غالب دی په خپل کار باندې اکثر خلک په دې نه پوهیږي انسان ظاهر ته ګوري د یوسف علیه السلام ورو ظاهر ته وکړو چې راشه دی د سترګونه پناه کا نو دی به ختم شي دی به طرف ته خرڅ یو خرڅ کا یو غلام په حساب جون تیري یو طرف ته بشي. حالانکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دوگے. الله رب العالمین چې چا د عزت ورکول غواړي کته سونه هم ذلت او رسوایی ورکه هغه عمر الله جل شانه هغه عزت ورکه. نو لہذا د نبی رسول الله والسلام سره هم دغه کیفیت شو. د یوسف علیه السلام د واقعي بیانولو مقصد هم دا دی ټول مشرکین را جمع شو يهوديان ور سره شو نصارا ور سره شو او مکه مکرمه ته چې کوم حجاج براتل اقوام عالمنا د ټول دنیا نه چې کوم حاجیان براتل د مکه معظمه چې څومره لارې په ټول لارو باندې خلق درو چې یاره څوک هم چې حج ته راځي قافلې را روانې یو قافلې ته یو فرد ته تاسو اعلان کوي چې تاسو حج ته راغلي او پام کوي چې دلته کې یو کس دی محمد صلی الله علیه وسلم نامه ده او هغه یو نوی دین او نوی اسلام یو نوی مذهب راوړی دی او د خپل د نبوت اعلان کوي او زمون خدایانو ته بدرد وي پام کوي چې دا خبره وانه وي وسره کې نه چتا داغه نه متاثر نشي. نو چې څومره قافلې براتل دي مشرکین او باغ ته اعلان کو لارو کې بہت ناس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم
تن تنها دومره خلکو ته یا رسیدي شو یا نشو رسیدي هغه کار د مشرکین خپل نو انسان خو حریص دی هغه کار نه الانسان حریص لما منع چې کوم څه نه دی منی کې نو خامخا هغه طرف ته حرص دي نو چې کله د مشرکین او هغه قافلې خلکو غوونه خبره واچوله یاره یو کس دلته کې مجنون دی ساحر دی جادوګر دی نظربندي کوي د خلکو نظر بدلی ذهن بدلی نو چرته هغه سره کېنه نه نو چې کله قافلې براله خپل حج مراسم به ادا کو اخر کې وی چې راشه یو نظر خو وګورو چې سوي لږ ساعت د پاره وګورو چې دا څنګه کس چې دی موږ دغه نه منی کوي څنګه اثر پکې دی څنګه جادو پکې دی څنګه د خلکو ذهن بدلی راشه وګورو یو نظر د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم حسن جمال ته چې یو نظر وکړو نو بس بیا هغه ایمان او متاثر بشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چهره چې قران کریم ورته وضحا وي هغه زلفان چې قران کریم ورته واللیل اذا یغشا وي او هغه سترګې چې ما ذا غل بصر وما طغى ورته وي هغه سینه مبارک چې قران مجید ورته علم نشرح لك صدرك وي یو اندام چې الله رب العالمین داغه تعریف وي تعریف بیانې هغه ته کله وکړو دی متاثر شو او هغه چهره انور چې هغه ته حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ګوري چهره انور ته ګوري او بیا وی واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء ازما محبوب پیغمبر داسې خپل الله جل شانو ته پیدا کړی چې داسې چرته یو مور داسې اولاد نه زیږولي او داسې حسین او جمیل خدای ته پیدا کړی گویا که تا خپل ځان خپل نقشه جوړ کړی چې الله جل شانو ته تعویل چې زما سترګې داسې کا زما رخسار داسې کا زما شونډې داسې کا كانك قد خلقت كما تشاء نو هغه خپل مخ ته چې خلکو وکړو هغه خپل جبینه د قران د الله کلام چې خلکو وریدو خلکو متاثر شو مسلمانان بشو نو بعض اوقات د کفارو هغه سازش الټا دغه خلاف الله جل شانه استعمالي ومکروا ومکر الله والله خير الماکرین الله جل شانه د باطل خلاف تدبیر کوي باطل د الله د دین خلاف تدبیر اوس څنګه چې موږ ګورو په دې دنیا کې ټول عالم کفر دي ته یو شوی دی چې د قران کریم ختم شي د قران کریم چې کوم ادارې د قران مجید خوري دینی مدارس مساجد دا ختم شي د دعوت او تبلیغ کار دا ختم شي مبلغین دا ختم شي خو چې څومره دي هغه بندیزونه او پابندیان او سازشونه کوي د بدنامولو کوششونه کوي هغه عمره په مدرسو کې زی نشته داخلي لپاره په قطار کې څونه کسان ولاړ چې کوم مدرسې ته زی اعلی تعلیم یافته خلک خپل بچی راولي د دینی علومو لپاره دا د کفارو هغه سازشونه الله جل شانه دغه خلاف الټه استعمالي او دنیا کونی کونی ته د اسلام پیغام ورسېدو نو دوی هم رونو دا خیال چې یوسف علیه السلام به خرڅ خبره به ختم شي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې په خپل کار باندې غالب یم زه خو پوهیږم او اکثر خلک دا په دې خبره پوهیږي نه او بیا فرمایي چې کله یوسف علیه السلام خپل د شباب او د ځواني عمر ته ورسېدو نو ما ورته بادشاہت حکومت اقتدار دا ورکړو علم یې ولا ورکړو او دغه شان دي نیکانو خلکو سره دغه سي احسان معامله کوم وقال الذي اول اغچا اشتراه چاغس یو دی عزیز مصر من مصره په مصر کې لامراته خپل خزیته اکرمی مثواه په عزت سره اوساته دی د عزت ورکا داسې ماشوم مخکاري چې د اوچت خاندان ماشوم مخکاري دی په عزت سره اوسات عسى ان ينفعنا نزدید چې نفع براکړي مونږ ته او نتخذه ولدا یا به موږ جوړ کړو دي زوی یا به موږ ډېر فائدہ دنه ملالي واقعتا چې یوسف علی السلام د سره شو عزیز مصر سره د ټول کور نظام به سمبالو او بیا چې رو غټیدو نظام سلطنت کې بعد بادشاہ سره مکمل معاونت او امداد به کو او بیا داسې وخت راغی ورته وی چې اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ما وزیر خزانه جوړ کا زه ډېر زیات حفاظت کوونکی امانتدار یم او یوسف علیه السلام بیا وزیر خزانه جوړ شو او بیا داسې وخت راغی چې دا ټول مصر هغه بادشاہ ورته حواله وكذلك مكننا ليوسف دغه شان مونږه زی ورکړو یوسف علیه السلام ته په ارض پزمکه کې په ملک مصر کې یو ډېر عزت مقام الله جل شانه ولور رونو خو د غلام په نیت خرڅ کړو الله جل شانه دومره اوچت مقام ورکړو ولنعلمه او چې موږ خو د من تعویل الاحاديث تعبیر بیانول د خوب د خبرو دا ځان ته علم او داسې علم چې دا بل چا سره نه والله غالب على امره الله جل شانه غالب دی په خپل کار کې ولكن اکثر الناس لا يعلمون لكن اکثر خلک نه پوي انسان خو ظاهر ته ګوري او خپل مضمون سوچ او فکر مطابق عمل کوي الله تبارک وتعالى چې څه کول غواړي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ولما بلغ اشده او هر کله چې ورسېدو دوی خپل ځواني ته اتیناه ورکړو موږ ته حکما بادشاہت وعلما او علم وكذلك نجزي المحسنين دغه شان بدل ورکو نیکی کوونکو ته یوسف علیه السلام نیکی وکړه زهد او تقوا او پرهیزګاری للهیت خوف خدا ایمانداری سره ژوند تیر کو او دغه شانتي اخلاق سره خپل امانتداري او دیانتداري سره وخت تیر کړو الله جل شانه د دیندار او د ایماندار خلکو نیکی ضایع کینا الله تبارک وتعالى هغه بدلی ورکړي وقال الذي اول غچا اشتراه چې هغه ستو دی من مصره په مصر کې لامرات خپل خزیتا اکرمی مثواه فعزت سره وسات دی عسى ان ينفعنا کې دې چې نفر کړی مونږ او نتخذه ولدا یا به مونږ جوړ کړو دی زوی وكذلك مكننا او دغه شان مونږ ورکړو ليوسف علیه السلام ته په ارض پزما کوي ولنعلمه او چې مونږ خو دتا من تعویل الاحاديث تعبیر بیانول د خوب د خبرو والله غالب او الله جل شانه غالب دی علی امره په خپل کار باندې په خپل ارکان ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلق نه پوهیږي ولما بلغ او هر کله چې ورسېدو دی اشده خپل ځواني ته اتیناه ورکړو موږ دته حکما وعلما بادشاہي او علم وكذلك او دغه شان دي نجزي المحسنين بدل ورکو موږ نیکی کوونکو ته
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.